د بنگلاديش کرکټ ټیم ختمېدو والا دی او که چېرې د پاکستان د ټیم هم همدغه خراب پرفارمنس رواني نو کېدای شي راتلونکي ټایم کې د پاکستان ټیم هم د بنگلاديش د ټیم غونتی شي. تاسو له پته را بنگلاديش له اوس هوم سیریز دپاره براډکاسټر نه میلاویږي. بنگلاديش کې هوم سیریز دپاره د بنگلاديش له بله لوبډله به راځي او هوم سیریز به پکې کېږي چې هغې دپاره بنگلاديش د ټي وي چینلز چې کوم دي براډکاسټر ای وله تیار نه دي. ای پکې خپل انټرست چې کوم دی ختم کړی دی. نو دا یو ډېر د افسوس خبره ده چې یو ملک د پاره د هغه ملک یو کرکټ ټیم دی هغې دپاره د خپل ملک ټي وي چینل یې نه دي تیارې. دا انډیا کرکټ بورډ شو، پاکستان کرکټ بورډ شو، بنگلاديش کرکټ بورډ شو، دی چې پیسه ګټي نو دغه براډکاسټر نه ګټي، ایډورټایزرز نه ګټي. لکه میچ کیږي نو هغه میچ په ټي وي باندې ښودلو باندې دغه میچ بیا ټي وي چینلو والا اخلي د کرکټ بورډ نه او کرکټ بورډ دغه میچ په ټي وي چینلو باندې خولو دپاره دا ډېر ګران په دغه ټي وي چینلو باندې خرڅوي. ښه بیا تاسو به کتلي وي چې د میچ دوران کمې وقفې وي، دغه ایډس چې چلی، دغه وقفې چې چلی، نو دغه د وقفو مالکان چې کوم وي دی کرکټ بورډ ته په لکونو په کروڑونو روپۍ ورکوي. نو ځکه دغه وقفې د میچ دوران چلی. نو چې کله دغه وقفو والا لاړ شي یا براډکاسټر چینل یې ته نه لاړ شي نو بیا به تا سره پیسې د کمې راځي. نو دغه رنګ اوس بنگلاديش ته چې کوم دی براډکاسټر چې کوم دی یا د هغوی چې کوم ایډورټایزرز دي هغوی پکې خپل انټرست ختم کړی وجه سره چې د بنگلاديش خراب پرفارمنس. بنگلاديش په خپل وطن کې د زیمبابوې نه ټیسټ سیریز بایلو. بنگلاديش کرنټ چې کوم فارم روان دی د هغوی د ټیم میچونه نه ګټي. که چېرې تاسو ورلډ کپ وګورئ، د آی سی سی ایونټس وګورئ نو په هغې کې ټول لومړنی ټیم چې بهر کېږي هغه پکې د بنگلاديش غریب بهر شي. نو د هغې په وجه د هغه چې کوم براډکاسټرز دي یا چې کوم ایډورټایزرز دي هغوی اوس نور انویسټمنټ بنگلاديش کرکټ بورډ باندې نه کوي. نو دا ډېره دې سره بیا ورو کرکټ هم ختمېږي ځکه هغوی له بورډ له پیسه نه راځي. بورډ له چې پیسه نه راځي کلاړیانو ته پیسه نه میلاویږي، کرکټ ورو وطن کې ختم شي. نو که چېرې د پاکستان کرکټ ټیم هم همدغه خراب پرفارمنس حل وي، تاسو وګورئ په پی ایس ایل کې کراوډ ډېر کم راځي. لکه مخکې به لاهور ګراونډ و، په لاهور ګراونډ کې به زین و د پی ایس ایل په میچ کې. اوس لاهور ګراونډ نیم نه زیات خالی وي. لکه کراچي کې میچونه وپیله نو هغې کې هم کراوډ نو دی دا بهانه کوله چې د کراچي له خوا سیم کراوډ نه راځي. د کراچي کراوډ چې کوم دی هغوی ګراونډ ته میچ کتلو دپاره نه راځي. نو زه کراچي کې خو نه، خو اوس لاهور کې چې کوم میچز روان شوي دویمه درېیمه ورځ ده نو په هغې کې هم کراوډ نه وي. لکه مطلب هغه رنګ فروټفل ریزلټ نه میلاویږي چې کوم به تیر شوي کال میلاوېدو. کراوډ انټرست کم شوی وجه څه ده چې تیر شوي دي کال کې د پاکستان ټیم ډېر خراب پرفارمنس په ورلډ کپ کې، په ټي 20 ورلډ کپ کې، په ایشیا کپ کې ښه اوس سیریزونه بایلل، کنسسټنټلی سیریز یې بایلې. نو د هغې په وجه باندې د عوامو چې کوم دی انټرست پاکستان کرکټ بورډ کلاړیانو کې کم شوی. د هغې اثر چې کوم دی ډایرکټلی په پی ایس ایل باندې هم غورځېږي. نو دغه رنګ که چېرې د بنگلاديش کرکټ ټیم پرفارم نه کوي، براډکاسټر ولا نه میلاویږي، ایډورټایزرز ولا نه میلاویږي، نو که چېرې د پاکستان ټیم هم خدمه که دغه رنګ پرفارمنس نه راځي نو هغوی نه به هم بیا براډکاسټر ولا نه راځي، ایډورټایزرز به نه راځي، پیسه به نه راځي، کرکټ پې ورو ورو خرابېږي. په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.